إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة او د سورة فاتحة اول نمبر آیات، اول سپارہ او اول رکوع او اول نمبر آیات. نن دړمبني آیات ترجمه او تفسیر او تشریح و تاسو ته بیانېږي. دی صورت ته سورہ فاتحه وی. د دې نورم نمونه دي هغه تاسو ته تفصیل سره بیان شو. د دې صورت ګڼ شمیر فضایل دي هغه تاسو ته تفصیل ته بیان شو. نن د دې صورت مختصره خلاصه تاسو ته بیانېږي چې په دې صورت کې بس بیانېږي چې موږ ذهنن هغه مسائل او هغه خبرو ته تیار یو او زموږ ذهن کې خلاصه پرته یا که زمونږ نه څوک تپوسو کې سورې فاتحه کې څه بیان شوي دي، نو چې انسان ته د دې خبرې پته چې سورې فاتحه کې فلانه خبره بیان شوې ده، نو د دې مختلف خلاصې مختلف علماء کرامو خپل خصوصي انداز کې بیان کړي دي. خو چونکې دا عوامي مجلس دی او عام خلق ناس دي، نو ساده خبره او هغه عام خبره او هغه عام صورتونه تاسو ته بیانېږي. په سوره فاتحه کې و آیاتونه دي. په لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد او ثنا بیان شوی ده او په آخري درې آیاتونو کې یو دعا بیان شوی ده چې د انسان د طرف نه د الله نه غوښتل شوی ده او درمیانی آیاتونو کې هغه مشترک آیاتونه دي د بنده او د الله په منځ کې. دا یو مختصره خلاصه ده. د دین علاوه بعض عالمان د دې صورت یو بل شان کې خلاصه بیانوي او هغه دې انداز کې وي هر صورت کې یو دعوی یو موضوعي یو عنوان وی. الله رب العزت یو خاص عنوان سره یو خاص مسله بیانول غواړي، نو دغه ته ویل کېږي دعوه د صورت، مضمون د صورت او عنوان د صورت، ټایټل د صورت. نو چې کله انسان ته پته وي چې دغه صورت کې فلانه مسله بیانېږي، نو بیا انسان له خوند ورکوي او هغه صورت باندې با خبره او بیا ور سره چې کوم دي داغه دلایل بیانېږي. ځکه څوک هم چې یو داوا لري یو عنوان قائم کی یو خبرو کی بیا غیر لپاره د دلیل کوشش کوي، نو دا قرنګي دي صورت کې دعوا مشتا او داغه دلایل مشتا. به چې انسان یا هر څوک یو دعوا قائمه کی او غیر لپاره دلایل بیانې، نو بیا داغه سره نتیجه هغه نتیجه بیان شوی ده.
نو په دې صورت کې بچ کم نه یو دعوه ده او دلایل دي او بیا د هغې نتیجه ده او بیا دعا ده او بیا د 3 ګروپونو او د 3 جماعتونو بیان دی. دعوه د دې صورت دا ده یا دې صورت کې به اصل مضمون دا بیانېږي یا مقصد د صورت دا دی اثبات د توحید یا اثبات د صفاتو د الله تعالی د پاره. د الله تعالی ذات په پکې بیانېږي او د الله تعالی صفات په پکې بیانېږي او دا د مسلمانانو یو بنیادی عقیده ده. او بعض عالمان وایي چې د ټول قرآن پاک مقصد دا دی او د ټول قرآن پاک موضوع دا ده. کله چې څوک بیان کوي کنه وایي زما د بیان موضوع دا ده، موضوع سخن دا دی، موضوع کلام زما دا خبره ده. نو د قرآن پاک موضوع دا ده چې توحید. او بعض عالمان وایي د دې کتاب موضوع هغه انسان دی او توحید د یو مسله ده، رسالت د یو مسله ده. در حقیقت دا ټول کتاب د انسان د اصلاح لپاره راغلی او اصلی مقصد او اصلی موضوع د دې انسان ده. په دې حیثیت سره چې دا د الله خلیفہ دی نو دا به کم کم کارونه کوي او د کمونه به ځان ساتي. بهرحال هغه ځان له یو موضوع ده. د دې صورت موضوع ده توحید د الله تعالی او صفات د الله تعالی چې د صفاتونو اصل لایق او ور او قابل هغه الله رب العزت دی چې کوم ښه صفاتونه دي او لایق او فخریه صفاتونه دي. نو په لومبني آیت کې دا بیان شوی ده الحمدلله رب العالمین. اے بنده دا صورت شروع کې خود دې صورت په مقصد باندې ځان پویا کچې دا خبره ده چې د دنیا څومره ښه صفتونه دي، اعلی صفتونه دي، بهترین صفتونه دي، نو هغه الله د پاره دي. او بیا مخکې د هغې دلیلونه بیانېږي چې ولې دا د پاره دي. وی رب العالمین ځکه دغه الله د ټول کائنات پالونکی دی. نو سوچ کوه چې دا ټول کائنات څوک پالي نو داغه لپاره به صفت دی، اصل صفتونه خو داغه لپاره دي. تا نه یو کور نه سنبالیږي، یو بدن در نه سنبالیږي، کله د بدن کې یو ځای بیماری کله بل ځای بیماری چې د یو علاج کې بل خوا رواني چې د بل علاج کې بل چې ماشوم له علاج وکړي ښځه بیماره چې ښځو کې نیکه بیمار. وایي ګوره تا نه یو کور نه سنبالیږي، ډاکټر صاحب تا نه یو واټ نه سنبالیږي، ډاکټر صاحب تا نه یو 10 مریضان نه سنبالیږي. په دې علاقه کې 100 ډاکټران دی، یو علاقه تاسو سمانه کړه. نو د وړ د صفتونو لایق څوک دی؟ الله رب العالمین چې هغه د ټولو عالمونو او د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، تربیت کوونکی دی. الرحمن الرحیم دا بیا دلیل دی. دا رحمت ډیر زیات دی. تو خو کله ناکله په خپل بچی باندې ظلم کې، کله ناکله په خپل ځان ظلم کې، نو ته د صفات څنګه لایق شوې؟ که ښه کارو کې خو ټیک ده. رب کائنات ځکه ټول صفتونه هغه دي چې الرحمن عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. بل دلیل بیانېږي مالک یوم الدین او مالک د ورځې د آخرت دی. دا په تفصیل سره دا بیل آیتونه تاسو ته بیل بیانېږي، خو مقصد دعوا او اوس چې کوم دی عزتمندو د دې لپاره دا دلیلونه بیان شو. نتیجه سره ووتله چې ټول صفتونه الله لره دي او دا دلیل دی. نو نتیجه دا راووته ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص د الله به عبادت کې او خاص به د الله نه مدد غواړي. نو دا نتیجه ده. دا اسلامی عقیده اوس بیان شو او هغه مقصد بیان شو. نو چې کله تا دعوا بیان کړه او د هغې دلیلونه بیان شو او په هغې باندې نتیجه بیان شوه، نو الله رب العزت تا ته دعا کوي که دا عقیده ستا جوړه شوه نو ته په صحیح هدایت باندې
او دقه صحیح هدایت ته. نو د دینه بعد به ته الله رب العزت تا هدایت درکې اهدنا الصراط المستقیم. زبنده اوس په مستقیم لار باندې شوي او دا دعاګانې غواړه سم لار باندې روان شي. او بیا ته وی دا سم لار د انعام یافتو خلقو لار ده. صراط الذین انعمت علیهم دا یو گروه بیانو شو. انعام یافته خلق انبیاء کرام، نیکان خلق، شهدا او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، هغه خلق چې د الله غضب بشوي او د الله د لارې نه ګمراه دي، د دوی نه به پناه غواړي. دا مختصره یو بله تاسو ته تفسیر او خلاصه بیان شوه.